پوره پولیس ډپارټمنټ هغې نه دې ټایم کې تماشه جوړه ده. قیمتي کوم افسر دی د هغه ضیا د دې څهره به دا د چا په سر اچولی کېږي. میډیا په دې سوال اوچتولو کې حق بجانب ده. یو عام ملزم هغه پرون ماسخوتن نه د پوره خیبر پښتونخوا پولیس دې سره په مقابله کې دی او مسلسل فایرینګ شروع دی. دومره درنه وسله پکې شروع شوه. کومه د کومې حکمت عملۍ فقدان دی، د کومې دا دومره درنه وسله پکې استعمالیږي او یو ملزم دی نه ژوندی هغه نه ګرفتاریږي. بیا ژوندی ګرفتارېدل هغه هم پرېږده، بیا د هغې نه پس د پولیس سب انسپکټر افسر د هغه شهادت دا د هغې نه پس د دې پولیس ډپارټمنټ لپاره د ټولو نه غټه المیه وه. مونږ دې ټایم کې ډاک بیسود علاقه کې ولاړ یو او ډاک بیسود کې د پولیس مقابله د کلیم الله ترمنځ کومه پولیس منځ کې مقابله شروع ده. یو انسپکټر سب انسپکټر پکې شهید شوی دی مومن. هغې نه دلته کې ګڼ تعداد کې خلق هم ولاړ دي او وقفې سره دلته فایرینګ هغه شروع دی او مسلسل فایرینګ او مسلسل راکټلان. پرون مازدیګر دلته کې په ډاک بیسود کې د زاهد حلیم د دوی ترمنځ معمولي سره کلامي وشو، هغې کې بیا فایرینګ شوی دی او زاهد هغه په حق رسېدلی و. د شپې پولیس په کلیم الله باندې چاپه ووهله او 2 بجې پوشه د هغه په ګرفتارۍ کې ناکام شو. ګرفتاري ورنه کړو. تر اوسه پورې 2 بجو نه تر اوسه پورې مسلسل فایرینګ شروع دی. دې دوران کې د پولیس فرشناس افسر مومن هغه هم په شهادت رسېدلی. ګڼ تعداد کې دلته خلق ولاړ دي او لمحه به لمحه فایرینګ د هغې اوازونه م راځي، د درنې وسلې د استعمال هغه اوازونه م راځي. ډرون کیمرا د هغې په ذریعه باندې م د کور راني کېږي او کتی شي او ورپسې بیا مسلسل ډزې کېږي. دا صورتحال دی او د ډاک بیسود ګڼ تعداد کې خلق هغه په موقع باندې موجود. دا یو سوال ضروري کېږي. پرون ماسخوتن نه تر اوسه پورې دا تقریبا 11 کېدو والی او د پوره ضلعي پولیس فورس موجود دی. دا پوله ضلعي او د پوره کابو نه دی، د خیبر پښتونخوا پولیس فورس موجود دی او یو ملزم ګرفتاری هغې کې ناکام دي او د دغې ناکامۍ د وجې نه او د نان پروفیشنل ازم د وجې نه او د غفلت د وجې نه دې ته به د حکمت عملۍ نه فقدان خبره وکړو. د مختلف قسمه سوالونه اوچتېږي چې یو تماشه جوړه ده په دې ډاک بیسود کې او دا پوره پولیس ډپارټمنټ هغې نه دې ټایم کې تماشه جوړه چې کوم افسر دی د هغه ضیا د دې څهره به دا د چا په سر اچولی کېږي. نو انتهایي افسوسناک امر دی. مونږ په دې موقع باندې پوره ډاک بیسود سره په دې درد په موقع باندې افسوس کوو، تعزیت کوو. خو دې سره سره میډیا په دې سوال اوچتولو کې حق بجانب ده. یو عام ملزم هغه پرون ماسخوتن نه د پوره خیبر پښتونخوا پولیس دې سره په مقابله کې دی او مسلسل فایرینګ شروع دی. دومره درنه وسله پکې شروع شوه. کومه د کومې حکمت عملۍ فقدان دی، د کومې دا دومره درنه وسله پکې استعمالیږي او یو ملزم دی نه ژوندی هغه نه ګرفتاریږي. بیا ژوندی ګرفتارېدل هغه هم پرېږده، بیا د هغې نه پس د پولیس سب انسپکټر افسر د هغه شهادت دا د هغې نه پس د پولیس ډپارټمنټ لپاره د ټولو نه غټه المیه وه، غټ افسوس دی. نو دا یو سوال دی. دا د دې نوښار د دې ډاک بیسود د دې پګو د دې خیبر پښتونخوا امایدین مشران او ځوانان هغوی به خامخا دا سوال کوي چې پوره شپه پوره ورځ یو شواروز ډزو نه پس مونږ پولیس ډپارټمنټ د ډاک بیسود له څه ورکړل او د مسلسل فایرینګ ټول صوبې له یې څه ورکړل.